لیکن دا خارج چې کله الله تعالی درک تغیر په خلق الله دا ګناه ده. الله نبی فرمایي هغه الک باندې لعنت دی چې ځان د خزو سره مشابه کوي، هغه خزي باندې لعنت دی چې ځان د سړو سره مشابه کوي. او د لعنت داسې معمولی ګناه نه ده. د رسول الله مبارک سره په یو قافله کې یو ښځه روانه وه، هغې ښځې په خپلې اوښې باندې لعنت ووایو. نبي علیه السلام ویل یا دې دا جدا شي، دا اوښه دې په جدا لار لاړه شي، موږ به په جدا لار لاړ شو. هسې نه په دې اوښې چې کوم لعنت پیری شوی دی د دې د سبب د وجې نه موږ هلاک نه شو. د الله نبي د لعنت نه دومره یېرېږي. او بیا د تمام مخلوق نه بهتر پیغمبر محمد رسول الله چې هغه په چا باندې لعنت وي د هغه انسان په حرکت کې تاسو ته څه شک ښکاري؟ مسلمان دا عقیده ده ځمکه اسمان ټوکړي ټوکړي کېدی شي، لیکن د الله د نبي خبره دروغ نشي کېدی. د الله نبي وایي لعنت دی په هغه